زه به دا وایم چې دا ټول بازار هم راغونډ کړی دلته هم راوړی دی. دا هغه کاوه ده جی چې تاسو وزن به کمئ انشاءالله بهترین کار به کوي. تاسو یو اخروټ ما سره راغلی چې د دې ذایقه د چاکلیټ ده. تاسو غوزان ډیر خوړلی دي خو د هغې به هر قسم ته ذایقه یې څه به کاغذي وي چابیانو باندې چې ماتېدل هغه غوزان موږ سره خو دا یو ډېر نایاب قسم غوزان دي چې د دې ذایقه د چاکلیټونو ده. دا د اسټرالیا نه راځي خو په دې کې 2-3 فلیوره دي. دا یو قسم ته فلاور دی جي دې کې دا کمال دی چې د چا بلډ پریشر های کیږي دا د هغې دپاره ډېر بهترین څیز دی. په زړه باندې چې چربي د هغې دپاره هم ډېر بهترین څیز دی او د دې ذایقه هم ډېره ښکلې ده او کلر هم ډېر ښکلی دی. نوې بل څیز درته ښیمه تاسو به ادرک خوړلی په سبزیانو کې خو داسې ادرک موږ سره راغلل چې بهترین ذایقه کې دي. دا ډرای فروټ دي. تاسو ته ما سبزیان هم ښودلې وي چې هغې کې بینډۍ بادرنګ او بانجیان او تورۍ او کریلې دا ټول یې موږ سره وي هغه موږ سره شته خو دا یو ادرک پکې نه وي راغلل. مارکیټ ته داسې یو نوې کاوه راغلی ده چې هغه وزن کمی. دا خبره حقیقت ده که نه؟ بالکل دا خبره حقیقت ده. موږ سره یو قسم کاوه راغلی ده چې هغه وزن کمیدلو دپاره بهترین کار کوي. دې سره سره یو 2 فایدې پکې نور هم دي. هغه دا دي چې ستاسو د شوګر لیول به کې خوالي کې به دا ډېر ښه کار کوي او ورسره دا به وینم صفا کوي. دا داسې یو قسم کاوه ده چې د دې نه مخکې په ترکي او په دوبۍ او داسې نور ملکونو کې به تاسو ته میلاوېدله. په پاکستان کې به دا پروډکټ الحمدلله صرف زموږ په شاپ کې اویلیبل وي ځکه چې کله ډېر هم داسې نایاب سیز میلاو شي او موږ مخې ته راشي نو چې هر چرته زموږ کوشش دی چې موږ خپل شاپ ته راورسو. دا هغه کاوه ده جي چې تاسو وزن به کمئ انشاءالله بهترین کار به کوي. سایډ افیکټ به د دې هېڅ هم نه وي ځکه چې دا کاوه دې کې یو قسم ته فلاور دي دې کې 2-3 قسمه کاوي دي 2-3 قسمه نورې پاڼې دي. دا به تاسو سبی په نهاره یو کپ څکئ اول ځل کې په نهاره ترخی چینی نه بغیر او د هغې نه پس چې کوم دی د ورځې که 2 کپه نور څکلی شئ که 3 کپه نور څکلی شئ چې څومره تاسو څکئ دومره به تاسو ته فایده درکوي او دې کې څه قسمه سایډ افیکټ او دا خبرې به نه وي ځکه چې دا کاوي دي او بهترین رزلټ د دې را روان دی. اکثره خلکو نه موږ نه غشتي او هغې بیا چې کوم دی د دې خلکو نورو کسانو ته تصویران شیر کړي چې یاره دا سیز تاسو استعمال کوئ نو انشاءالله تعالی دا بهترین پروډکټ دی چې زه په خپله مطمئن یم هغه پروډکټ مارکیټ ته نه راوړم. دې سره ما سره یو بله کاوه هم ده. ګوره دا زما ټولې خبرې به اول سرچ کوئ که چېرته زما خبرې ټیک وي او تاسو ته زموږ پروډکټ پکار وي نو زه تاسو ته زما شاپ کې ملاویږي نایاب ډرای فروټ ریل شاپینګ پلازا کارخانو مارکیټ پېښور دی. لا پوره پاکستان کې تاسو ته موږ د دې ډیلیوري هم درکوی شو. که چېرته زما خبرې ټیک نه وي او زه صرف مارکیټینګ کوم او هغې سیزونو کې دا فایده نه وي نو بالکل چې یو پیس نه پخپله واخلئ او نه آنلاین راوغواړئ. دا یو قسم ته فلاور دی جي دې کې دا کمال دی چې د چا بلډ پریشر های کیږي دا د هغې دپاره ډېر بهترین سیز دی. په زړه باندې چې چربي د هغې دپاره هم ډېر بهترین سیز دی او د دې ذایقه هم ډېره ښکلې ده او کلر هم ډېر ښکلی دی. دا تاسو سرچ کوئ په دې کې نور هم ډېرې فایدې دي چونکې زه یو ډاکټر خو نه یم چې زه تاسو ډېر زیات پوه کړم خو چونکې ما ته چې څومره علم دی دا ډېر غټ ډاکټران په خپله هم استعمالوي د دې ډېرې زیاتې فایدې دي او دا چې څکئ که نه ستاسو به بالکل دا دماغ ورسره په سکون کړي. ما په خپله یوز کړي دي ما له په خپله فایده شوې ده نو انشاءالله تاسو به کوم کسان یې پېژنئ په دې کې کمنټ هم وکئ چې او ګلولي خان ټیک وایي لا غلط وایي. جی قدرمنو دوی خو لګیا د کاوه خبرې کوي خو موږ سوچ کې لاړ شو. دا به هغه خلکو ته پته لګي چې پخپله راشي دکان وزټ کړي او وګوري پخپله چې آیا حقیقت دی که نه دروغ دی. نور داسې بالکل جی داسې یو اخروټ ما سره راغلی چې د دې ذایقه د چاکلیټ ده. تاسو غوزان ډېر خوړلی دي خو د هغې به هر قسم ته ذایقه یې څه به کاغذي وي چابیانو باندې چې ماتېدل هغه غوزان هم موږ سره خو دا یو ډېر نایاب قسم غوزان دي چې د دې ذایقه د چاکلیټونو ده. دا د اسټرالیا نه راځي خو په دې کې 2-3 فلیوره دي. خانجي که تاسو بل ځای نه واخلئ او تاسو وایئ چې د دې ډېره مزه نه وه او ګلولي خانه ته یې ډېر تعریف کړی خو دې کې فلیور راځي ساده فلیور هم راځي ملکي فلیور هم راځي چاکلیټ ذایقې والا فلیور هم راځي. چونکې هر یو دکاندار وایي چې زه د یو 500 روپۍ د بل نه ریټ کم وچلوم خو ما نه دي خلک سودا واخلي خو ښه پروډکټ طرف ته ډېر دکانداران نه ځي. زه به د خپل پروډکټ ذموار یم دا به تاسو یو ځل دلته ټیسټ کوئ ذایقه به یې وګورئ که خوښه مو وابیلئ که خوښه مو نو بالکل د 10 روپو به م ځان ته نالئ. دا یو ډېر نایاب سیز دی. نایاب خو به لګیایي خپلې خبرې به کوي خو موږ به هم دا سیز د ګورو. دا هغه سیز دی چې زه ورته ګورم نو ما په اول ځل باندې ولیدو سوچ کوم چې د دې بله ذایقه څنګه او دا سیز بله څنګه. تاسو هم یونیک سیز ګورئ که نه اکثر تاسو به خورئ دا غوز دی تاسو به خورئ
او حقیقت به وایي چې داسې ذایقه په بل غوس کې شته لا نشته دا کمې خبرې چې زه کوم تا ته څومره محسوس کیږي خپل اندازې مطابق چې دا اشتیا دي لا اسې خپل د سوشل میډیا دپاره دا خبرې کوي تاسو یې ذایقه قدرمنو دا کم چې نایاب بای غوز راکو زما خو سوچ هم نو چې دا بلا غوزي د چا په هغه سوچ نه کیږي دا بلا غوزي خو لیکن فلیور یعنی ذایقه چاکلیټ هم به تاسو په چې کوم دی وبخئ بل دې نه علاوه چې کوم دی دومره ذایقې پکې دي چې زه به کومه ذایقه یادوم ډېر زبردست جی بالکل نوې بل سیز درته ښیمه تاسو به ادرک خوړلي په سبزیانو کې خو داسې ادرک موږ سره راغلل چې بهترین ذایقه کې دي دا ډرای فروټ دي تاسو ته ما سبزیان هم ښودلې وي چې هغې کې بینډۍ بادرنګ او بانجیان او تورۍ او کریلې دا ټولې موږ سره وي هغه موږ سره شته خو دا یو ادرک پکې نه وي راغلل یو بهترین قسم ته ډرای فروټس دي د دې نه علاوه زه درته یو بل څیز هم ښیم امرود ما سره وچ امروتان راغلي دي امرود خو تاسو تازه خورئ خو دا د امرود او ډرای فروټ چې تاسو وخورئ نو بیا به تاسو وای چې یاره موږ تازه امرود هم نه خورو ځکه چې د دې ډېرې بهترینې ذایقې دي دا سټنډرډ کوالټي جوړوي دا ټول ځي بهر ملکونو ته امریکې ته ځي انګلینډ ته ځي داسې نورو ملکونو ته ځي د دې هلته ډېر زیات ډیمانډ دی چونکې په پاکستان کې دا ځکه خلک نه خرڅوي چې دلته خلک وایي چې هلکه دا به څنګه وي څنګه به نه وي او هغه ملکونه چې کوم دي د پاکستان دا میوه ډېره زیاته خوښوي هلته کې ډېره فیمس ده لکه زه تاسو ته اوس امونه وښیم ام د دې ځي ډېر ښکلی دی وچ شوي امونه چې په دې ټایم کې مارکیټ کې تازه هم نشته ټیک ده جی هغه موږ سره اویلیبل دي د هغې نه علاوه سټرابري موږ سره ده وچې خربوزې موږ سره دي الوچې موږ سره دي ټماټر موږ سره دي سیب موږ سره دی امرود موږ سره دی آملوک موږ سره دی کیلې پکې ډرای پاینیپل وي جی یا به تاسو خبره کوي زه به دا وایم چې دا ټول بازار هم راغونډ کړی دلته هم راوړی دی بازار خو دی نه خو زه وایم چې د ډېرو ملکونو وچې میوې مې راوړي دي او دلته کې مې په دې یو دوکان کې ایښي دي د امرود یې راواغستو نو ما خو سوچ کوو چې امرود خو موږ بازار کې خورو هلته ورته ودرېږو خو هغه ذایقه چې کوم د امرود تم سیم ټو سیم ده او چې څومره دوی څه یادوي که نه نو زه به دا وایم چې دوی ما خو د بازار خبره وکړه خو د ملکونو سطح باندې چې څومره څیزونه دي څومره آیټمز دي کم د خوراک دي هغه څیزونه یې یوځای کړي دي دلته یې راوړي دي او خاص تر چې کوم خلک دلته ویزټ کوي نو په خپله به هم چې کوم دی ویني چې آیا دې کې څونه ذایقې دي او څومره څه ما لجی صرف د پېښور لا د پاکستان لا د افغانستان خلک نه دي دا کسټمر د نورو ملکونو خلک هم راځي تاسو زما سوشل میډیا چیک کوئ هغې کې د امریکې نه د جرمني نه د هر یو ملک نه خلک راغلي ما سره دوه یو داسې ایوارډز پراته دي چې هغه یو کې ما ته راکړي دي چې یاره ته کم ستا په دې دوکان کې چې څومره ډېر فروټ دي څومره نایاب فروټ دي دا د دنیا په یو ځای کې هم داسې په یو چت کې نشته لکه یو سیز د یو ځي بل سیز د بل ځي دا ټول راټولول او دا په سوشل میډیا باندې په خان داس کې ښودل نو د دې دپاره چې کوم دي ما ته دوه ایوارډز ملاو شوي دي بینایه بې خبره کې دا ایوارډ خبره هم دې وکړه د شپې خوب کې که نه کې دا دومره آیټم راوځای کول دا خو ډېرې ګرانې خبرې دي الحمدلله تاسو ته په سکرین صرف زه ښکارم چې یاره دا ګل ولی خان دی خو دلته ماشاءالله موږ 17-18 کسان ټیم دی چې هغه ښه ایکسپرټ کسان دي په دې کې موږ یو 4-5 کسان داسې دي چې هغې موږ ګورو چې یاره کوم ځای کې کوم نوی سیز موږ ته راشي هغه موږ راوړو هغه ډېر مزیدار وي هغه خلکو ته وښیو نو الحمدلله پوره یو ټیم دی دا یو سړي پکې خپل کار معلوم دی زما پکې سوشل میډیا ده او د نورو پکې چې کوم دي پروډکټ جوړول دي صفا کېدل دي راغوښتل دي دا ټول سیسټم د هغوی دی ما خو وویل که نه چې مثلا دا څیزونه را یوځای کول دلته کې راوړل دا دومره ایټم زه وینم دا شاپ وینم یقین وکړه چې زه لګیا شم 3 ګنټې لګیا شم نو د نومونه به ختم نه شي داسې ده دا دومره سوچ ویښتې خو در سپین کړي دي بالکل زه به دا ووایم چې دا د الله مهرباني ده ګوره چې کوم سیز کې تاسو یې کوم فیلډ کې یې او تاسو وایي چې یاره په دې کې زه مخکې لاړ شم بس نور اسم نشته هغه کار سره مینه کوئ او کلک ونښلئ ورپوره که هر یو روزګار ستاسو وي که د کپړې روزګار وي که ډرای فروټ وي که چپړې وي که کاسمیټکس وي که هر یو فیلډ وي تاسو که په هغې کې خپل په شوق سره روان شوئ نو یقینو که یو کال 2 کالې خو به تاسو ته تکلیف وي خو د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو به انشاءالله ډېر خلک پیژني ستاسو د پروډکټ د وجې نه نو محنت کوو په شوق پکې لګي او څه به کوو دا زموږ روزګار دی زما جي 25 سال وشول په همدې مارکیټ کې نن د جمعې ورځ ده تاسو ایرګیر ټول مارکیټ وګورئ زموږ مارکیټ ټول بند دی زه ولې کې دلته ناست یم او زه دوکانداري کوم که نه ما سره دا 15-14 کسان اوس چېرته دي چې دا زه یوازې دلته کې ناست یم ما سره یو هلک ډیوټي کوي خو چونکې دا زموږ حلال رزق پسې امنډه وال دي خپل کوشش دی او کامیابي د الله نه غواړو ښه چې دا نه کې څه به کوې
ټیک شو جی نو پکار دا دی چې ته ځان تکلیف ته ورکې او وروسته تا سره دا ټوله فیملی په سہولت کې نو دا ښه خبره ده او مهنت کول پکار دي زه وایم چې هسې پالتو ناستې نه چې کوم دی مهنت وکړي چې تا له هم فایده وي او ستا د دې کاروبار نه د معاشرې ته هم فایده وي. آخري خبره کوم او خبره دا ده چې دې کې به داسې قسمه خلک هم راشي چې ډرای فروټ ته به ډېر زیات وګوري، هر قسمه ډرای فروټ به وګوري، زړه به یې کېږي. داسې قسمه خلک هم راشي، خرچه به کموي، بالکل نصیب هم راغلي. بالکل داسې ډیر خلک راشي چې دا هغه لرې ځای نه ودرېږي او صرف وایي دکان ګورو او بیا هغه راشي او دلته کې وایي چې موږ څه نه اخلو که نه نو صرف تا سره میلاوېدلو ته دا ډرای فروټس موږ امرود او امونه او دا څیزونه چې کوم دي دا موږ ګورو. خو دلته درته یو خبره وکړم او الله مې ګوري د زړه نه درته ووایم که نه خلک به هر څه وایي دا هر څه سوچ خپل خپل دی. زه صرف د خلکو دپاره دا نه ویم چې زما څومره وس دی ما هغه الله ګوري او زه صرف په سوشل میډیا دا سیزونه نه کول غواړم چې زما څومره وس دی زه خپل وس هغه سړي سره د کسټمر نه ډیر کوم چې کم مانه سودا نه اخلي. کیدای شي هغه په یو سوچ د کوره راوتی چا سره ورکوډې ماشومي په دې غې کې وی لکه د سره تصویر وباسه مال هر رقم سړی راشي زور تم دلته تصویر وی وباسه مباسه په الله یقینو کا چې ماشوم وي زه پوه شم چې یاره دا مانه سودا نه اخلي الله ګواه دی چې زه بار هغه ته راوځم ګوره چې هغه ځان ته څه وایي والله که زه هغه له راوځم ټیک دی خو د ده نه زیاته مینه زما هغه سره وي. کیدای شي ګوره خلک دله پیسې درکوي فروټ الي ته هغې کې ګټه کوي خو د دوی دوا که چېرته زړه ولګېده که نه موږ هېڅ نه یو بس صرف دا دواګانو رانیولي دا خبره ما نه چېرته په سوشل میډیا کړې او نه کومه خو چې یو تا نن تپوس وکړو نو ما درته دا زړه خبره وکړو اوس که دروغ وایم چې نه داسې یو هغسې خدای مې ګوري خو چې زما څومره وس وي زه به همیشه د خپل وس مطابق یو خدا سي چې زه دا ټول دکان چاله ورکوم دا زما وس نه دی زما وس دا یو سیز دی خو زه چاله ورکوم زما وس دوه سیزه دي زه چاله ورکوم نو ضروري نه ده چې هغه خلکو سره زه بیا په کیمره راځم او زه ویم چې یاره دا یو ښه کار ما وکړو نه بس الله دې موږ ټولو نه راضي شي دا به وایو. ډېر غریب خلک راشي سترګې نم وي او خاص تر چې وګوري ډېر څیزونه وګوري چې موږ هم ساه اخیستې وي خو په خبرو کې چې کوم دی داسې یو انداز مخې ته کېښودو چې الله ګواه دی الله تعالی خبر دی چې بالکل زما زړه څه غواړي ام کوم. دا نه ویم چې آیا مطلب غریب بهر ولاړ دی او دا غریب دی دغه شان چې کوم دی که مالدار له وځم اول به غریب له وځم د غریب احساس موږ سره پکار دی د هغوی سره مرسته کول دا زموږ چې کوم دی فرض جوړېږي دا د معاشرې فرض جوړېږي. آخري میسج پیغام بس الله هم خوشحاله آباد لرئ داسې زندگی تیروئ که چا سره ښه نشئ کولی خو بد مه کوئ گزاره کوئ په هر یو څیز کې او چې هر څه غواړئ د الله نه غواړئ انسان هېڅوک چاته هېڅ نشي ورکولی لاړ شه هر رقم سړي ته ورشه یو وخت روټۍ به درکړي په دویمه به درته وایي ځه خپل مهنت کوئ خپل کار کوئ خپل حلال رزق پسې منډې وئ ګوره الله چې هغې له خلکو له ورکړي خو موت تعالی هم راکوي که نه نو خپل مهنت کوئ نو انشاءالله الله ډېر غفور او رحیم ده کامیابي به مخې ته وي. قدرمنو زه به دا ووایم چې دا پروګرام به په دې ځای باندې راغونډ کړم وجه دا ده چې څیزونه ګورو او خبرې ګورو ډېرې زیاتې دي